انتهائی واجب الاحترام حضرات مشرانو کشرانو مسلمانانو رونو خويندو سلسله وار زمونږه موضوعګانې را روانې دي. نن چې په کومه موضوع باندې موږ مبحث کوو په دې حاضرینو کې هغه موضوع ده د حضرات ائمه کرامو ابتدائی تعلیم او مراحلو په باره کې. تاسو خو ډیر دا خبرې اورئ چې امام ابو حنیفه دا قسم مناظری کړلې. امام مالک رحمت الله علیه یو امام دی، امام احمد صاحب یو امام دی، لیکن اکثریت خلق دا غیو د ژوند نه ناواقف وي. د ژوند د واقفیت خبرې بنن موږ په دې ځګین کې نقل کوو چې موږ ته د غیو د ژوندۍ تاریخ میلاو شي او موږ پوه شو چې هغه ابتدایي تعلیمي مراحل دا څنګه تیر کړل دي. او مین شیز دا د کله چې به دې خلک پوه شي ان شاء الله د فتنو نه به پامان کې شي. په دې امت کې ډیر زیات مجتهدین تیر شوي دي، خو د هغه مجتهدینو مذاهب په کتابونو کې نه دي را نقل شوي. نن موجود دي مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبدالرزاق، د سفیان ثوری صاحب کتابونه، د نور علماء کتابونه، دا تمام موجود دي من سره پراته. لیکن دا غیو په دنیا کې مقلد نشته. ځان خبرول پکار دي چې د دې حضرات مقلدین په دنیا کې نشته. الله دې سلور مذهبو کې تمام دنیا را بند کړی و. او زمونږ دا خلک کوئی په سلور وانه مذهب قسم وخوره. اس یو خبره مشهوره ده، په سلور مذهب دی وای نه منم. نو دا سلور مذهبونه په د عوامو او خواصو ټولو کې رایج دي. بیا په هر علاقه کې د یو امام تقلید جاری و ساری روان دی. نن د دنیا په اطرافو کې که تاسو ګورئ، په اکثریت دنیا کې چې دا ما پیش کړي و ستاسو په وړاندې د پیو ریسرچ مطابق چې کم په مذاهبو د دنیا شوی او بیا د هغې نه بعد په اسلام کې د رسول الله علیه الصلاة والسلام د دین سلور مذهبونه د هغې ما ترتیب ذکر کړی چې نن هم په دنیا کې په 100% کې 60% دا حنفیان دي، 20% شوافی دي، 15% مالکیان دي او 5% حنابله. 5% مالکیان دي او 10% حنابله. وګوره نو دا په دنیا کې نن هم دی او مسلمانان پیژني. په جدا جدا علاقو کې د هر امام تقلید کیږي. دا موږ چې کوم قرآن مجید فقرات سره وایو نو 10 قرات دي، 3 شاذ دي، و قرات متواتر دي. په دې و متواتر قراتو کې موږ چې کوم قرآن وایو دا حفص اناسم قرات دي چې په دې کې تسهیل دي، اسانید په اکثر دنیا کې رایج العمل دي. او عجیبه خبره دار چې امام حفص دا هم د کوفی دی او امام ابو حنیفه هم د کوفی دی. نو موږ چې قرآن د کم قاری په قرات وایو هغه هم کوفی دی، او موږ چې په حدیثو کې د سنت لار د کم امام نه اخلو هغه امام هم د کوفی دی. عجیب خبره ده. خدا زما موضوع نه ده چې زه به دې باندې بحث وکم. په دې باندې موږ د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو او بحثونه هم پرې وکړو. فهر زګین کې موږ لګیاو په دې مبحث کوو. علما لګیا دي خلکو ته دا خبره سمجاوي، خو خلکو غوږونه کېدای شي یا بند یا یې ځان د قصد نه جاړه کړی. زما موضوع چې دا غدا د تاریخ په اوراقو باندې نظر دلته مسائل چیړل نه دي، که نو ما په ډېره ښکلې طریقه باندې تاسو ته دغه بیان کړي وه. زه اکثر چې تاسو ته شروع کوم زه د کشر امام نه شروع کوم. اولنې امام اعظم چې ورته وایي ابو حنیفه دی. دویم امام دارالهجره امام مالک دی. بیا د هغې نه بعد دریم امام محمد بن ادریس الشافعي دی. څلورم امام احمد بن محمد بن حنبل دی. نو زه د دې ښکته ترتیب نه شروع کوم او بیا په غټ باندې مونږ ودرېږو. د دې دپاره هم درته یو خبره وکړم که ذهن ته اچوئ. ګورئ امام احمد صاحب موږ ته په زندګۍ کې ډېر نږدې دی، ځکه هغه اخیره کې و. بیا شافعي دی، بیا مالک دی، بیا امام ابو حنیفه دی.
نو موږ داسې په پړو د ښکته نه خاته غواړو، موږ د ښکته نه خیجو په پړو بره. د دې وجې نه زه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د پیدایش او د هغه تعلیمي مراحل ذکر کوم، بیا به د امام شافعي ذکر کم، بیا به د امام مالک او بیا د امام ابو حنیفه. دا یو ترتیب ما غوره کړل. مال آیات ولوستل قرآن الله فرمای هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. الله دا صفت تعجب خپل بندګانو ته خبره کوي. اے ایمان والا تاسو سوچ وکئ چې آیا اهل علم چاته چې الله جل جلاله علم ورکړل هغه خلق او کوم ته چې علم نه دی ملاو شي دا برابر دي؟ نه دي برابر. د امام ائمه کرامو په دور کې ډیر غټ غټ تاجران په دنیا کې تیر شوي دي، لیکن د هغه تاجرانو نن نوم او نشان په دنیا کې نشته. سوجر اجراغ تاجرانو نوم او نشان نشته او د هغه ائمه نوم دی. ځکه ائمه کرام اهل علم حضراتو، هغوی له الله جل جلاله اعطا د دین ورکړی وه، اعطا د علم ورته ورکړی وه، او څه خلکو ته الله رب العالمین دنیا ورکړی وه. موږ ته بار بار د قرآن دا آیات وایي چې علم باقی دی، دنیا ختمیږي. په هغې باندې یو مثال دی، تمام انبیاء کرامو ته عملی معجزات ورکړی شوي. حضرت موسی علیه السلام ته عملی معجزه ورکړی شوې وه. کله چې موسی علیه السلام دنیا نه لاړ، هغه 9 معجزات د حضرت موسی علیه السلام سره دنیا نه لاړ. حضرت صالح علیه السلام ته عملی معجزه ورکړی شوې وه. کله چې صالح علیه السلام دنیا نه لاړ، هغه عملی معجزه دنیا نه لاړه. یوسف علیه السلام ته عملی معجزه ورکړی شوې وه. کله چې دنیا نه لاړ، عملی معجزه دنیا نه لاړه. هر نبی ته الله عملی معجزه ورکړله. کله چې نبی دنیا نه ځي، هغه معجزه دنیا نه ځي. لیکن حضور علیه السلام ته رب العالمین عملی معجزه ام ورکړله. نبی علیہ السلام ته رب العالمین علمی معجزه ام ورکړله. عملی معجزات چې کله حضور دنیا نه لاړ، هغه تمام عملی معجزات د الله د نبی سره دنیا نه لاړ. لیکن علمی معجزه قرآن مجید دی. د الله نبی چې کله دنیا نه لاړ، هغه علمی معجزه نن په دنیا کې ده. نو یو عمل دی، یو علم دی. عمل چې کله انسان مړ شي، د سره عمل دنیا نه لاړ شي. او کله چې انسان مړ شي، دا انسان عالمي، د شاګرد ته علم منتقل شوی، د اولاد ته علم منتقل شوی، په کتاب کې د تصنیف په شکل علمي. نو هغه علم د دنیا نه د انسان سره نه ځي، بلکې علم په دنیا کې باقی پاتې کیږي. دی وجې نه ائمه کرام خو دنیا نه لاړ، لیکن علم دنیا کې باقی پاتې شو. دا د ټولو نه لوی خبره ده، لیکن د الله د کتاب په دې آیات باندې غور کول غواړي. الله موږ ته وایي چې اهل علم او بې علم برابر نه دي. څنګه چې الله فرمایي هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا لون او بنا برابر دی؟ د دنیا یو انسان هم دا نه وایي چې برابر دي، بلکې لون ته ډېر څه نه ښکاري او بنا ته ښکاري. دغه شان الله فرمایي هل یستوی الاحیاء والاموات، آیا مړی او ژوندي برابر دي؟ جواب دا دی چې مړی او ژوندي برابر نه دي. مړی نشي کولی سو، مړی نه اوري، مړی نه ګوري، مړی ګرځېده نشي کولی. ژوندي حضرات چې دي ګرځي، اوري، معاملات کوي. دغه شان اهل علم حضراتو برابر څوک نشته. خو علم به موږ وپېژنو، او علم چې موږ پېژنو هغه به موږ د صحابه کرامو نه بعد د دوی د دې شاګردانو نه پېژنو، یا به د صحابه کرامو نه پېژنو، یا به د خوږ نبی علیه الصلاة والسلام نه پېژنو. نو ما ذکر د حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کاو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا زمونږ یو امام دی. د والد نوم یې د امام احمد بن حنبل مونږ وایو، تاسو وایي، لیکن د ده والد نوم چې دی هغه محمد دی. امام احمد بن محمد دی او د نیکه نوم یې حنبل دی. نو فوراً د نسبت امام احمد بن حنبل نیکه طرف ته کیږي. او دا ډېر شته په اسلامي تاریخ کې چې ډایرکټ نسبت د پلار په ځای نیکه طرف ته کیږي. دا شیبانی امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی باندې مشهور دی.
دا د امت څلورم امام دی، ام محدث دی، ام فقیه دی، ام ورته د امام اهل السنه والجماعت لقب میلاو دی، په دې باندې مشهور دی. امام احمد بن محمد بن حنبل، د حنبل د پلار نوم هلال الشیبانی، د پیدایش شوی دی د امام احمد صاحب د ربیع الاول میاشت وه او 140 هجری وه. په بغداد کې امام احمد صاحب پیدا شوی دی. وفات د امام احمد صاحب په 12 ربیع الاول 241 کې شوی دی، 140 هجری کې په بغداد کې وفات شوی دی. امام احمد صاحب پیدا شوی په ربیع الاول کې دی، وفات شوی په ربیع الاول کې دی. خو د پیدایش د ربیع الاول ورځ د منتخب نه ده او د وفات 12 ربیع الاول ورځ منتخب ده. نو د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه عمر 15 کال راځي. د امام احمد صاحب تعلق د عربو د مشهور قبیله بنی شیبان سو. د پلار محمد بن حنبل دای په خراسان کې یو کمانډر د فوج. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا پلار امام محمد، د امام احمد پلار محمد دا د فوج کمانډر په خراسان کې. امام احمد رحمت الله علیه د پیدایش نه څو وخت وړاندې د پلار وفات شو. نو تربیت د مور ته پاتې شو. او دلته د ستایلو یو ول خبره دا ده چې امام احمد رحمت الله علیه له تربیت مور کړل او مور ته هغه شخصیت جوړ کړل چې هغه پلارم نشي جوړولی. خو نن سبا موریان هغه داسې موریان نه دي لکه د صفیه بنت میمونه. د امام احمد د مور نوم صفیه لور د میمونی. د دې پرورش وکړه د خپل زوی امام احمد صاحب. امام احمد به فرمایل ما ته ابي وانا طفل، زما پلار چې مړ شو زما معصوم ما فکفلتنی امي، نو زما مور زما کفالت وکړو، زما تربیت وکړو. مناقب امام احمد ابن جوزی رحمت الله علیه را نقل کړي. او تربیت ول په داسې طریقه باندې مور کوي چې د کور زیورات را واغستو او خرڅ کړو. امام احمد رحمت الله علیه په تعلیم کا هغه وخت کې د مدارس داسې نو یا مکتبونه لکه نن چې څنګه فری دي، بلکې مکتب او د تعلیم دیني سي د دې به فیس ادا کاوه طالب العلم. نو مور خپل زیورات رالی، د کور زیورات رالی، کور زیورات ختم کړو، لیکن د بچینه امام احمد صاحب جوړ. نن سبا که چرته مدارس پری نشو په دې باندې پیسونه رااله ولګېدو. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې را تمام خلک به د خرو په شان دي. دا د امام احمد د مور سوالو چې زه خپل کور زیورات ختم کم او زما بچی ته په غاړه کې داسې زیورات ورولویږي، داسې قسمه زیورات ورولویږي چې هغه کالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله هغه سیره د امام احمد رحمت الله علیه په غاړه کې واچیله. امام احمد سے فرمای یخ یخنی به بالکل د یخنی شپې به وي، زما مور به وختي پاسې ده اوبه به ګرمې کړي او ما ته به وي چې امام احمد پاسه زه به پاک ولم بولم په هغه اوبو باندې. دا ډیوه به یې لګولې وه او زما څه به روانه وه او زه به د مسجده پورې بوتلم، ځکه پلار وفات شوی دی. او داسې دور نه و لکه نن چې څنګه زمونږ د فوج یو شخصیت یا زمونږ د سکول استازي یا په یو بله عهده باندې یو دی ریټایرمنټ کله اخلي، نو د ده بیا بیبي له هغه تنخوا راځي. هغه وخت کې داسې نه وه، بس د فوج کمانډرو پیسې به میلاوېدې. کله چې وفات شو بیا هغه پیسې د ده مور ته نه میلاوېدې. نو اول نمبر مور را لګي او خپل زیورات خرڅوي، خپل د کور زیورات یې تمام په تمامه خرڅ کړو او په یخنو کې به پاسېده، اوبه به یې ګرمې کړي، بیا به ډیوه ولګوله او ورته به ویل امام احمد پاسه، هغه به اودس وکړو، هغه له به یې غسل ورکړو، هغه به بالکل پاک کو،
بیا به دغه چراغ په خپل باندې نیول او امام احمد بن حنبل بور سروان مسجد ته به بوته مور وای په نن دور کې به د مور پیدا شي چې د قران د تعلیم د پاره پرانا ورځ کې خپل بچي بوزي مسجد ته اډو پروا نه کوي د امام احمد بن حنبل مور را لګي خپل بچی له خپل او بګرمي خپل بچی سے خپل باندې دیوانی سی مسجد ته بوزي دا غمور وا چې الله یې بچی ته سوار کو د لس کال په عمر کې الله د امام احمد بن حنبل نه حافظ قرآن جوړ کو د 15 کال په عمر کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لیکل یاد کړیو حدیث به لیکل د 15 کالو معشوم تاسو په دې دور کې وای نه دا غصب پلاس کې بیٹ او بال ورسای یا برای کټي ورسرای یا ورسه د لوب کیلو نه ورسای هغه به حدیث لیکي امام احمد دا د مور تربیت دی مور ورسلا سړی د بغداد کې یو محدث دی دا غنوم هشام بن بشیر د 14 کال په عمر کې امام احمد سبزیو دا غنه حدیث وای سلور کال دا غ په درس کې حاضری کوي یعنی د 19 کال عمر پوری 60 کال عمر پوری لګیاره دا غسر حدیث او درس حاصلې دا تربیت چا کا دا ورته مور کا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به فرمایل كنت في كتاب فكأنه شام يملي فكنت احفظ 500 حديث في المجلس زپ مکتب کی مکتب وای د لیکلو زیتا حضرت امام هشام به املا کولا او ما په یو مجلس کې 1500 حدیث یادول دای ورته د ور کوټوالي نه ذهن د سیمور جوړ ک چې د لس کال په عمر کې یو بچي سوچ او فکر کوي په دې خبرو د لس کال په عمر کې یو بچي لګیا دی هغه حفظ کوي مکمل کوي د 15 کال په عمر کې هغه حدیث تکینی د حدیثو لیکل کوي او د 19 کال شل کالو د عمر پوری حضرت لګیا دی 1500 حدیث په یو مجلس کې یادي دومره غریبو چې د کاغذ د اغیستو د پاره ورسه پیسې نه وي د کاغذ د اغیستو د پاره به د امام احمد څخه پیسې نه وي یتیم د دې یتیموالي وجوا چې پیسې ورسه نشته نو د شپې به په لار کې ناستو ځکه چې د چا سره کاغذ د اغیستو پیسې نه نو د هغه سبب په کور کې چراغ د کم طرفي هغه وخت کې بلب بجلی نه و دیوه به ورسره کم طرفي د دیوې تیل به کم طرفي دیوه جن به پلار کې ناستو مبارک او حدیث به لیکل یخنی بوا د امام احمد بن حنبل د لاس بداسي جم شو جم د یخنی د وجنه فرمای چې ما به خپل لاس ته پوکی کول دا به میرا ګرم کړو بیا به می حدیث لیکل دا ګوتې چې کله ډیر یخی شي دا بیا سکار نه کوي نو لیکل ګډوډ کیږي دې ته به می پوکی کول پوکی دا به میرا ګرم کړي دا غینه بعد به لګیاو حدیث به می لیکل نن بلب لګیدلې نن که بلب نه یو پی ایس لګیدلې شمسی بجلی د نور د دې بجلی انتظام په هر کور کې شوی په ګرمۍ کې پکې زما طالب تلې او غناستي پکیتا او موبایل استعمالي زما سکول سټوډنټ هر قسم شیز حاضری ما ته خپل یو سټوډنټ قصه کوي وای زما د میاشتې خرچه په یونیورسيټي کې سیوا د 250,000 روپۍ ده او هغه حضرت سره د نقل نه بیا په پاکستان کې په فزکس کې 25,000 طلبه پیل کیږي فوفاق المدارس کې چې کله امتحاني په یو بل باندې به سټونو وراړولي مړه منګ را پاس وایو سلوري امامانو سکل دي هغه په لار کې ناس دي د وی پیسې ور سره نشتا اپ لار کې ناس د لاسه د خنین جم شي جم هغه ته پوکی کوي او د حدیث لیکي مونږ چې دا غو تقلید نکو نو مونږ له پکار دي چې خپل سرونه په دې ځمکه کې ومنډو ازما او ستاب شان د نقل خلق نو ازما او ستاب شان تی بي عزت نو په دې دومره غربت کې چې د کاغذ پیسې وای راسبنوي امام احمد صاحب وای حدیث به ملیکل پلار کې بناستو مر پردي کور دی وی بلګېدلی وي او چاته به ګوره سوال نکاو یو ځل زکه به سوال نکاو یو ځل پیداسل وګراله ورځي تیریږي
څو ورځې تیرې شوې امام احمد بن حنبل په کور کې خوراک نشته، ډوډۍ نشته. څوک په دغه کلي کې نو دی ورته څه خوراک راولېږه کور ته ډوډۍ وه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کې دومره انا پرته و، دا انا جایز ده چې علم د چا محتاج نه کړي، د چا صدقې او زکاتونه وانخلي. امام احمد بن حنبل ورته فرمایي اوچت که دا خوراک واپس ویسا، منگ ته چا د احسان ضرورت نشته، ما ته چا د احسان ضرورت نشته. امام احمد بن حنبل وی دا خوراک اوچت که واپس ورکو. نو چې مورې کله دا حالات ولیدو ډیره خوشحاله شو، ورته وی بچیا ستا مقصد علم دی، علم دنیا نه ده، ستا مقصد علم دی. نن دی په شلم کلی کې وعده مونږ به ورته د قسط د هغې ډوډۍ حلاله کور منډې به کو، ورته حرامو پسې به منډې وخي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته کور ته خوراک راځي، کور ته ولا ډوډۍ رالیږي، او ما ته د چا د احسان ضرورت نشته. کله چې د 19 کال په عمر کې د حشیم بن بشیر د هغه څه په درس کې کینی او حدیث یادی، د دینه بعد کوفی تا، بصری تا، مکی مدینی تا، شام تا، یمن تا د جزائر سفرونه د شروع کړه لګیا شو. او په 15 کې یعنی 195 هجری کې چې امام شافعی رحمت الله علیه 10 کال 9 کال بعد د دین وفات شوی دی، یعنی په 204 هجری کې هغه د دنیا نه تللی. نو دا ورسه په 195 کې په مکه کې میلاو شو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته وایي دا د حضرت کمال د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دې تکلیفونو نتیجه وا. د امام شافعی په شان سره ورته یا ابا عبد الله اذا صح عندكم الحديث فاعلموني به اذهب اليه. کته ته چرته صحیح حدیث معلومی، ستا پنځ یو حدیث صحیح ثابتي، ما توایا زبستار حدیث طرف ته رجوع کو. حالانکه امام شافعی رحمت الله علیه استاد دی. امام احمد بن حنبل زوی وی عبد الله وی زما پلار چې حفظت الف حدیث، زما پلار ته 10 لک حدیث یادو. دا دنیا چې بس روانه دا زما استا په شان نه 10 لک حدیث امام احمد بن حنبل ته یادو. او په مسند احمد چې د حدیثو کتاب دی، په دې کې صرف 10000 حدیث را جمع کړل دي، زیات نه دي، یا لګو باګ 10000 حدیث بس په دې کې را جمع کړل دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به فرمایل دا طالب العلم ته د نصیحت په تور باندې سو اصول وي، دا ذهن ته واچوي. علم چې کوي اول د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سال الفاظ ذهن ته واچوي. اول دا چې ما دلته نه نقل کوله ذهن ته میراله وای زاغه طالب العلم نه ګنم چې شپې په تیارو کې الله ته ونرديږي، یعنی تهجد چې نه کوي دا هم لا طالب العلم، دا هم لا عالم. دا د امام احمد صاحب خبره ده. کله به فرمایل مع المحبره الى المقبره، دوا د قبر پوری د استاثر، یعنی قلم بدلاس نه کوزه علم بنه پرې د تر قبر پوری وزي. دا نه د چاته کال وشو 10 کال دي تیر کړو مفتی شوي په سر دی پټکه وتاړو وز عالم شوم پورا د دین اخوا به علم پسې نه زما. امام احمد سے وای نه طالب العلم اوسېګه تر د قبر پوری، خپل دوات خپل قلم خپل علم د قبر پوری ساته. د امام احمد رحمت الله علیه د استادانو تعداد 280 دي، د دین زیات دي خو 280 د سری چې پاغي اتفاقی. نو کده دین منګه چرتا وګورو امام احمد یتیم دی، غریب دی، لیکن 10 لک حدیث په حافظه کې اچي. د مور دعا ده، د مور محنت ده، په الله توکل نتیجه ده. دغه شان الله ته هغه کار علي چې تمام ازمکه کې علما غلي شو، لیکن امام احمد بن حنبل غلي شوی نه دی. د غرب په شان ولاړ دی، د محنت په واقعیا کې د خلق قرآن کوم واقعه چراله او پاغي باندې غیرت کوي. او فرمایل طالب العلمان الناس يحتاجون الى العلم اکثر من حاجتهم الى الطعام والشراب. خلق ته علم ضرورت دا د خوراک سکاک نه زیات دی. خوراک به ته په ورځ کې 2-3 ځل کې
اوبه به 2-3 ځل څکي، لیکن فرمایل به چې علم په هر ساه کې ورته انسان محتاج دی، چې ساه اخلي د علم ضرورت دی، چې ساه اخلي د علم ضرورت دی. نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په باره کې مې دا معمولی شانتي جملې درته ویلي. د دې نه غور وکئ، فکر وکئ چې سره د دومره سهولیاتو نه موږ علم نه زده کوو، موږ علم ته رجوع نه کوو، آیا موږ به د الله مخې ته ودرېږو؟ موږ به د الله جل جلاله مخې ته ودرېږو او تپوس به کوي زموږ نه؟ او دویم دا ده چې د کور زیورات خرڅول او د بچي تعلیم تربیت کول، دغه شان دغه علم په کومه مرتبه او په مقام دی. نو دام کته پکار دي چې د امام احمد یادېږي داسې یو نوم نه دی، بلکې د دې وروسته علم څومره دی، د دې وروسته طاقت څومره دی. د استاد امام شافعي رحمت الله علیه دا هغه نوم دی امام محمد، خپل نوم محمد دی، زوی د ادریس دی او شافعي ورته په امت کې ویلی شي. دا د امت یو عظیم امام دی، فقیه هم دی، مجتهد دی. محمد بن ادریس، امام محمد زوی د ادریس دی او د ادریس زوی د عباس دی، عباس زوی د عثمان دی او عثمان زوی د شافع دی. د پیدایش کیږي په 150 هجری کې. په کومه ورځ باندې چې امام ابو حنیفه دنیا نه ځي، په هغه ورځ علماء لیکلي چې امام شافعي رحمت الله علیه پیدا شو. امام شافعي رحمت الله علیه په غزا کې پیدا شوی دی. غزا په فلسطین کې یو مقام دی هلته، او وفات د امام شافعي رحمت الله علیه په 204 هجری کې شوی دی. په مصر کې وفات شو. د امام شافعي رحمت الله علیه نسب د نبی علیه السلام د دادا د نیکه عبد مناف دا هغه سره ملاویږي. دی وجه امام شافعي ته امام المطلبي وای، یعنی د امام ابو د نبی علیه السلام ابو المطلب چې کوم یادېږي نیکې دی، په هغې پسې ولنوم بوځي امام المطلبي ورته وایي. نبی علیه السلام په خپله زندګۍ کې فرمایلي لا تسبوا قریشا فإن عالمها يملأ طباق الارض علما. په بهقي کې دا روایت دی. قریشو ته ردې بدې مه وایئ، د دیو کې به یو عالم راځي، هغه عالم به را تمام په تمام ځمکه د علم نه ډکه کي. علما فرمایي چې دا بشارت د حضرت امام شافعي په باره کې نبی علیه السلام ورکړی. یعنی امام شافعي د قریشو د نسل نه راغلی او ځمکې ته علم ښودل دی. امام شافعي چې پیدا کیږي هغه هم د دې شاګرد امام احمد په شانتي یتیم، د پلار انتقال وشو، دنیا نه لاړ په غزا کې فلسطین کې چې کوم مقام دی. د امام شافعي د مور نوم دی فاطمه بنت عبد الله. کله چې امام شافعي رحمت الله علیه د 2 کالو شو، نو هغې په مکې مکرمې ته راوستو او په خپله قبیله کې ورته تربیت ورکو او خالص زبان عربي په امام شافعي باندې زده کړه. د مور سره دومره پیسې نه وې د دې امام چې کاغذ یې ورته اخیستی وي. نو امام شافعي خپله واقعه څه بیانوي؟ هی وی كنت یتیما فی حجر امي ولم يكن معها ما تعطي المعلم وكان المعلم قد رضي مني ان اخلفه اذا قام. زه یتیم وم، مور راواغستم د استاز خواته بوتلم، زما د مور څه پیس نه او پیسې ورسره نه وي. استاز یې په دې خبره راضي کو چې په کومه ورځ باندې استاز نه یا استاز دمه کوي، نو زه به د هغه په ځای کښېنم او وړو ته به سبق ویم، حفظ به زه وړو ته ورکوم، سبق به ورته ښیم. دا عمر یې په دې وخت کې علما وایي چې 2 کاله او د 2 کالو په عمر کې خپل پیس معاف کولو دپاره وړو ته په مسند د استازۍ کینی تعلیم ورکړي. غور پکار دی. ستا بچی زه وایم کینو 40 کاله په عمر کې هم دغه بړوا ګرځي، ټکې به زده نه کړي. امام محمد امام شافعي رحمت الله علیه داسې نه دی ملا شوی، یتیم دی او د 2 کالو په عمر کې حافظ قرآن تی جوړیږي، چې د 2 کالو په عمر کې حضرت قرآن حفظ کوي. د 10 کاله په عمر کې د امام مالک رحمت الله علیه چې کوم کتاب الموطا
هغه موته امام شافعي رحمت الله علیه د 10 کال په عمر کې زده کړل. نن مولا ته 2 حدیث نه یاد، هغه د امام شافعي رحمت الله علیه سره مقابله کوي. عام دا وایي چې زه به د په شان مجتهد شم. لږ د هوش نه کار والی، لږ رایخ شي، لږ فکر او خبر وکړي چې دا څوک امامانو، دا څوک مولیان دي، هغه څنګه امامانو. نو موږ تاسو ځان پسې نه روانو چې موږ پسې روان شئ، موږ هم په هغه مجتهدینو پسې روانو څوک چې د 10 کاله په عمر کې د امام مالک موته کتاب. بعضې علماو رایي چې څنګه شاه ولی الله صاحب چې څنګه فرمایي اصح الکتب بعد کتاب الله الموته امام مالک، د قرآن نه بعد چې صحیح کتاب په زمین په ځمکه موجود دی هغه د امام مالک موته ده. وای زما سبا کاغذ نو کاغذ نو کله به مې اډو کې راغستی و، کله به مې د کجورو د ونې د پتې راغستی وي، کله نا کله به لګیا وم د خلکو په ولو باندې به مې لیکل کول. یوه ورځ لګیا دی په دې لاس باندې داسې لیکل کوي. استاد سبق وایي دا په لاس لیکل کوي، قار شوی په ما پسې مذاق کې امام شافعي ته. نه استاد جي مذاق نه کوم، خلک لګیا دي په کاغذ لیکل کوي، ته څه کې لیکل نه کې. او جی دا په لاس یې لیکم. استاد فوراً بورډ خړ کو، سبق یې خړ کو الوایا. امام شافعي ورته لګیا شو، استاد حیران پاتې شو. په لاس به صرف لیکل کول لګیا و، لاړې به راغستې و په لاس به لیکل کول. دومره غربت کله د کجور په پاتو باندې، او په دې حالت کې د هغه نه امام شافعي جوړیږي. پخپله به دا فرمایل كنت اطلب العلم فاسمع بالكلمه فاكتبها في كتبي. وای ما علم حاصلاو چې څه خبره به مې واورېده نو په دې خپل ولي باندې به مې داسې ولیکله، په خپل ولي باندې لګیا په خپل ولي باندې لیکل کوي، کاغذ د پاسه ورڅه پیسې نشته. نو چې کله د 14 کاله عمر ته ورسېدو نو د مکی گورنر ته پته د حافظې د قوت پته ورته ولګېده. نو هغه سپارشي خط ولیکه امام مالک ته، او دا مدینې منورې ته ولېږو. امام مالک رحمت الله علیه چې ورته څنګه ګوري نو ورته وفرمایل یا محمد، اے محمد، امام شافعي خپل نوم دی، اتق الله، د الله نه ویریږه، واجتنب المعاصي، ګناه پرېږده، فإنه سيكون لك شأن، ستا ډېر غټ شان دی. ګورې په سیر اعلام النبلا کې دا را نقل دي چې دا ورته امام مالک وایي. امام مالک موته خو په 10 کاله کې یاده کړې وه. امام مالک ورته داسې شوقیانان داس کې وایي شافعي صاحب موته خو راته واوره وکړه. و امام شافعي په دومره فصاحت لګیا شاورولې، دومره فصاحت لکه دا قاری چې قرآن وایي. امام مالک بالکل حیران شه، ما لیکل د زیاده سینه شم ویلې. امام شافعي لګیا دی په یو سای وي داسې موته یاده کړې وه. چې کله بیا 15 کالو ته ورسېد امام مالک دا قابلیت ولیدو، امام شافعي ته وایي چې ته اوس فتوا ورکوه. د فتوی اجازت ورته امام مالک د 15 کال په عمر کې ورکوي. زما ستا بچی د 15 کال په عمر کې قاعده نه ختمه کړي. دا حالت دی. منګ وایو دی وخت کې علم عام شو. څنګه علم عام دی؟ زمونږ بچی خو د بیت شوق دی، پټکې خو واچي یو غاړې ته، اخو د موبایل شوق کوي. امام شافعي د 15 کال په عمر کې ورته استاد وایي چې فتوا ورکوه، او استاد ورته کوم استاد وایي هغه امام مالک چې په خپل باندې د 48 مسلو په جواب کې 22 کې وایي چې لا ادري لا ادري لا ادري، ما ته پته نشته، ما ته پته نشته. خپل شاګرد امام شافعي ته اجازه ورکوي چې شافعي صاحب ته فتوا ورکوه وس. او د فصاحت د پاره امام شافعي رحمت الله علیه 10 کال په قبیله هوزیل کې اوسېدل. پاغیو کې اوسېږي چې زما فصاحت زیات شي. دا د عربو د ټولو نه زیاته فصیحه قبیله وه. هلته اوسېږي 10 کاله کې شعر، لغاتو، د عربو د ورځو نومونه دا ټول یاد کړو.
فرمایل به خرجت من مکه فلزمته زیلا فی البادیه اتعلم کلامها. زره مکینه وی وتلم امام شافعی وی او صحراګانو ته لاړم هوزیل قبیلې کې هلته اوسېدم دې دپاره چې زه صفا عربي زده کړم لس کاله او دا ماشوم وځي او دا سفرونه کوي د مور د غیږې نه جدا پلار یې نه دی لیدلی هغه طالب العلمانو ته هم څه فرمایي اخي لن تنال العلم الا بستة. زما وروره یاد ساته علم د شپږو شیزونو نه بغیر نه حاصلېږي. ګورئ دا زمونږ الفاظ نه دي، دا د حضرت امام شافعي الفاظ دي. نن دور کې بعضې خلک په دې دور په اهل حق علماو اعتراض کوي. زم د امام شافعي شپږ اقوال دي. آپ خپله فرمایي اخي لن تنال العلم الا بستة. وروره یاد ساته علم د شپږو خبرو نه بغیر نه حاصلېږي. ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وطول الزمان. امام شافعي فرمایي یاد ساته علم د شپږ خبرونه بغیر نه حاصلېږي. ذکاء وحرص نمبر 1 ذہانت دے، نمبر 2 حرص دے، واجتهاد نمبر 3 محنت دے. امام شافعي فرمائی وبلغت نمبر 4 خرچ دے، وصحبت استاذ پنځم د استاد صحبت دے، وطول الزمان اوږده زمان نه ده استاد دې نه صحبت اختیار کړي تعلیم جوړي دین. ما ته څه خلک وی ډاکټر اسرار ویل دي، دا بعضې خلک پسې روان دي ویا خو وی چې زه شیخ محمود حسن شاګرد یم. الکه دا څه کمیډي مکلوسی دي. امام بغدادي په تاریخ بغداد کې یو سلسلور یا یو سل دیارلس خو سو ووایه سل اصول رالی چې ته شاګرد د استاذ جوړېدی شي. زه به اوس دلته ناست یم، زه به یم زه مفتي تقي عثماني شاګرد یم، په دې ویلو زه هغه شاګرد جوړېدی شم چې ما د هغه کلیفونه اورېدل دي، ما د هغه کتابونه کتل دي. په دې څوک شاګرد نه جوړېږي. د شاګردۍ دپاره چې څنګه امام شافعي وایي د استاد صحبت د علم دپاره شرط دی. اسرار احمد خو پیدا شوی هم نو چې مولانا محمود حسن دیوبندي په خاورو کې ښخ. د چا په کتاب کتو باندې که څوک د هغه شاګرد جوړېږي نو بیا خو دا ټول علما د امام بخاري شاګردان دي، دا ټول علما د امام ابو حنیفه شاګردان دي. اوی قرآن چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مصحفونو کې لیکو، دا ټول بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ شاګردان دي. مړه دا عجیبه منطقونه او عجیبه خبرې دي. شاګرد به په دې شرط جوړېږي. دلته یو دی ریسرچ کوي په دې پښتونخوا کې، هغه به کې لا تیرې لګي زه د پلانکي مولا شاګرد یم. هلکه پلانکي مولا خو چې ته پیدا شوې د دنیا نه تللی نه جي ما کتاب کتلی دې بې وقوبو د دنیا ته ګوره. هغه لوی مجتهد امام شافعي فرمایي د شپږو خبرو نه غیر علم نه حاصلېږي. شپږ خبرې به پتا کی ذکاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وطول الزمان. ذہانت به درسای، د علم حرص به درسای، کوشش به کې، محنت به کې، په علم پسې به خپلې پیسې خرچ کې، د استاذ مخې ته به کښېنې نو ته به عالم کېږي. د ګوګلو نه څوک نه عالمان کېږي، د یوټیوب نه څوک نه عالمان کېږي. د استاذ صحبت به اختیارې، د هغې نه بعد به ته شاګرد کېږي. ها که ته چې په میډیا نو موږ د الیاس ګومن صاحب شاګردان یو، خو موږ ورسره مخامخ کېناستلي و، خبرې هم کړلي. تا بیا هسې کلیپ کتلی در سره خپلې شاګردۍ شرف درکوي که نه؟ ته په زور لګیا چې زه د پلانکي شاګرد یم. ولې؟ که شاګرد غلطي کوي دا اعتراض په استاذ دی. څوک چې په صحابي کې غلطي را وباسي دا په نبي علیه السلام په تربیت ګوته اوچتوي. په سکول چې څوک غلطي را وباسي دا د پرنسپل په انتخاب ګوته اوچتوي. څوک چې اعتراض په شاګرد کوي دا د استاد په انتخاب ګوته اوچتوي. ته به رزیلتوب کې پلانکي ته به ځان منسوب کې چې زه هغه شاګرد یم د خلکو د دوکې دپاره. دا استاذي امام شافعي وایي نه ده، بلکې تمام علما په دې متفق دي. شاګرد به ته د یو چا هله جوړېږي چې ته په صحبت کې کښېني. ته په صحبت کې نه کښېنې، هسې له شاګردۍ دعوې مه کوه، شاګرد نشي جوړېدی. نو بهرحال امام شافعي رحمت الله علیه دا خبرې د ستایلو وړ دي او زما په دې باندې ډېر زیات خوښ دی.
نه خو د نن زمانه دور دا بازي خلک ته طالب علم خپل هر کوي نزاهت هم کوي هرس هم کوي لالچ هم کوي د علم محبت هم د علم سره کوي مهنت هم کوي د استاد صحبت هم اختیاري زمانه ورته وباسي سناسو لیکن دا بازي خلک چې کم دي دا په دې دور کې راوتی دي نو ځان ته خبردار کوي دا ډېر غټ به وقوفه خلک دي زره پلان کې شاګرد یم زره پلان کې خواته کې ناستلې تاکي دا شرایط راغل دي د علم د پر د 10 روپۍ خرج کړي نه دي او تر شاګردۍ داوي کې او تر علم داوي کې نو د دیو د تاریخ نه دا دوا امام شافعي رحمت الله علیه ام یتیم دی تربیت مور کوي امام احمد صاحب ام یتیم دی تربیت مور کوي دا د سټایل ول خبرې دي او کوم چارته په دې باندې غور او فکر وو د دې امام شافعي استاد امام مالک رحمت الله علیه دی زما خو خواخه دا چې عزت امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه په باره کې مسوي خو چون کې د ټیم په اختصار باندې ډایرک اعظم د امام مالک رحمت الله علیه چې د ائمه 40 خبر شو دي نور نو بیا ان شاء الله خبر کا امام مالک زوی د انس ته د امام دارالهجره وای دا د رسول الله علیه السلام د روزي مبارک مخې تناست او درس حدیث به ور کول نجم السنن ورته وای ستوره د سنتو د فقه مالکی بانی دی یعنی مشری دی او په مدینه منوره کې امام دی د امام مالک رحمت الله علیه د پلار نوم انس او د انس د پلار نوم مالک دی او د مالک د پلار نوم ابي عامر الاصبحي دی ابي عامر الاصبحي دی د امام مالک رحمت الله علیه کنیت چې دی هغه ابو عبد الله دی مشهور دا په د امام دارالهجره د یا شیخ الاسلام ورته وي پیدایش په وکم 200 کې وکم سل کې شو یعنی 93 هجری کې په مدینه منوره کې پیدا شوی دی نو دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه کشر دیا ولس کال راځي چې کشر تیری او د وفات بیا کیږي په 179 هجری کې په مدینه منوره کې وفات شوی دی او مدینه نه په دی وجه نو ته وی چې زما وفات د مدینه نه بهر لا نشي دومره عشق سنت په دکیو عشق د رسول الله علیه السلام په دکی پروت دا د یمن د قبیله زی اصبح نه دی د امام مالک نیکه کم چې ما ذکر کو چې مالک بن ابي عامر دا غټ تابعی دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله قران جمع کیدو نو د نیکه پکې شامل د امام مالک سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بشارت امر کړل په ترمذی کې روایت دی یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدینه رسول الله او فرمایل قریب دی هغه وخت دومره لري بنای تاسو به وینئ چې خلک با په خوانو باندې رامنډي وای د علم طلب وکي لیکن په دنیا کې بعد مدینه د عالم نه غټ عالم دی ته نه ملاويږي دی وجنه په مدینه ته خلک را منډي وي سفیان ابن عینه رحمت الله علیه فرمایل د مدینه عالم امام مالک رحمت الله علیه دی عالم المدینه امام مالک دی چې خلق خپل او خان خپل سورلې راز غلولې د حضرت امام مالک دربار تر روان د تربیت هم د مور کړلې د تربیت چې د مور کاو دا پور کوټیوالی کې امام مالک رحمت الله علیه پور کوټیوالی کې امام مالک چې دا هغه کوتر او شوق کاو توتیانو کوتر دا به پاسولي د دې ډیر زیات شوقي د مور نوم عالیه بنت شریک هغه چې وکاته کله به کاته امام مالک به کوتر پاسولي داس کوتر پاسو داس کوتر توتیان پاسو ورته وای چې کله یو ځل ولید یا بنیا اے بچڑیا اذهب الى ربيعه فتعلم من ادبه قبل علمه ترتیب المدارک را نقل کای مور ورته بچیا د ربيعه خواته الارشاد اغه علم والا او د علم نه مخکې داغه نه ادب زدکا کوتری پاسه لاشه علم تی والا د علم نه مخکې د خپل استاد نه ادب هم زدکا نو مور داسې وکړه چې پټکی ورته واخ پټکی ورته مور په سر کوي
وستور له مور له پټکی ویسه ظاهر ماشوم له ته مور له پټکی ویسه می ماته پټکی ووخه هغې به له د سر نه منجیله تاو کړي خو د هغه خلک وو چې د دوی ټوله توجه په علم وه ټوله توجه په اسلام و د وجې نه هغه وخت کې اسلام خور شوی و او د کله نه چې دا مسلمانان هندوستان فتح شو بیا انګریز رانوت د هغې نه بعد مسلمانانو اقدام قدم نه دی اوچت کړی ښکلې جامې ورته بیا واغوستې پټکی ورته وواخو ورته وایي چې د علماو مجلس ته ځې نو پاکې جامې باغوندي خپل بچي ته وایي د امام مالک مور غور کوه یارې ای بچیه کله چې د علماو مجلس ته ځې پاکې جامې به اغوندې خوشبو به لګې پټکی به په سر وړې بیا به د عالمانو خوا ته ځي وس مور دا کوي هغه له بستر سهاره ټیک کی کیپ ورته ور په سر کی کتابونه ور لوار کی بیک ورته وي بچي سکول ته ځه پاکې جامې ورته واغوندې ځکه داسې د کعبې طواف لیلیږي او چې مدرسې ته ځي نو د بچي دا پوز یې نه ده دا په دې لاندې شونډه پرتی ای خیرني بچی د قرآن ته کیني دا حل او چې سکول ته ځي جدا حل خو خیر د دې نتیجه ورته بیا میلاویږي ځکه الله کله تاسو ته ذکر کوم که نه دغه شانې یوه ښځه وه غریب پلار وه پلار ته ولوي په دې بچي دې غټ تعلیم وکړه چې دنیا الله وګټي هغه ته افسر جوړ د مور په ارمان یوه ورځ د سهار نه دا سړی ځي خپلې زمینداري له پټو ته نو دا مور ورته وایي د دې پروفیسر صاحب دا مور بوډۍ ښځه ده وایي ته دې دا زوی خواله ورشه ځکه د دې مور او پلار دا ارمان چې په کم ځای کې د بچي نوم یې ډېر غټ نو وایي چې دلته مونږ ورشو او خلک مونږ ویني چې دا د پلانکي بچی دی نو زمونږ به هم داسې قدرداني وشي نیاز دپاره په خبره پوهېږئ نو مور ورته وایي چې ته ورشه که نو چې بچی دې ویني هلته به دې خلک ډېر قدر وکړي ځکه زوی دې غټ افسر شوی دی هغه وی ټیک د زمینداري له لاړ بیا د زمینداري پټو ته اوبه راوتړلې زمونږ خلک ورته وار وایي چې وار د اوبو یې تېر شو نو بیا داسې روان شه د بچي هغه افس ته لاړو هلته مختلف خلک دي دروازه کې ورته څوک وایي کاکا څه کې وایي زما بچی دلته دی د افسر صاحب زی خواله راغلی یم ورشه ورته ووایه چې بوډا سړی راغلی پلار دی هغه نوکر ورغی دی بچی ته وایي چې بار سرجي بار یو سړی راغلی بوډا ستاسو څه میلاوېده غواړي او یې څوک دی ویل وایي چې د ده پلار یم یې دروغ وایي زما پلار مړ دی نو افسرانو سره اوته دا زوی داسې روان دی چکر وایي په پلار ځان نه پوهېده پلار یې ورته داسې چمچه کېږي چې اوس به ما ته راشي او بچي ابوی څنګه راته به ښکته پورته شي نو دا خلک به هم زما عزت وکړي هغه پې ځان نه پوهېږي او بس داسې روان دی اته کسان تې ګیر چاپېره دي نو دا پلار پسې ور روان شه چې کېدای شي پېژندلی نم دې زوی مې چې څنګه پسې ور روان شو او خواته چې ورسه کم ګاډز روان وو د دې زوی سه ورته وایي چې سرجي دا سړی بوډا په تاسو پسې را روان دی او پرېږدی دا زموږ د میخو مزدور دی نو خلکو یې د پلار ته وکات د ده رنګ داسې ژړ شو ګډوډ شو خو پلار یې که نه خلک وایي زه د پلار یم که ته مې پلار یې بچي ته کله ناکله پلار ورته وایي جی ټیک وایي مې چېړه د ده مور میخه ده او زه د هغه میخې مزدور یم د ده مور میخه ده او زه د هغه میخې مزدور یم نو زما خیال دا و چې کوه تی چې کله لیږې بار ته سکول ته نو ښې پاک او چې مدرسې ته لیږې نو هغه شنه ملایي به یې رایستي خیرنې دا به دې پوهې کې په خوند به یې پوه شي نو مور ورته وایي چې بچیه کله د عالمانو مجلس ته ځې پټکی به وي ښې جامې به اغوندي او د عالمانو په مجلس کې به په داسې ادب باندې کینی خوشبو به لګې خبرې به نه کې مور ورته طریقه ورښی امام مالک ته دا تربیت ورته ورکو نو امام مالک کې کمال سو چې د ټولو نه زیات باوقار عالم وایي چې درس ته به کله را روانو شاګردان یې وایي اهل مجلس یې وایي داسې به و لکه باچا چې را روان ځکه مور د ورکوټي والي نه امام مالک عادت کړی داسې و چې هغه به علم له کله راته لیږه به یې نو ورته به وي چې پاکې جامې او پټکې به نه پرېږدي خوشبو به نه پرېږدي غسل به نه پرېږدي ادب به کې
هغه ادب اثر په امام مالک باندې تمام عمر تر مرګ پورې و د مور د ادب هغه اثر ځکه بچی چې پور کوټوالي کې کم رنگ واخلي هغه رنگ بیا د دی غل عادت غل چور عادت چور رزیل عادت رزیل په علم عادت عالم په قرآن عادت قرآن خانه نو مور دا تربیت کړي او دومره غریبو چونکه د دم والد پلار نو فرمایلی لما اردت طلب العلم بعت سقفا سے فرمای سقف بیت و ابواب سیرم اعلام النبلا کی را نقل کیږي فرمایي چې ما کله د علم اراده وکړه زما مور د کور چت خرڅ کو د کور دروازې خرڅ کړې پیسې را سنوي د کور چت او دروازې خرڅ کړې او پمای علم امام مالک رحمت الله علیه دا اتک کال مسلسل وای ما علم زدکاو بیا په دغه روپو باندې اتک کال او دا کوم استاد چې ربيع الرای باندې مشهور دی ام الربيع بنت ابي عبد الرحمن ربيع الرای ورته اولنې غټ استاد دا د دیار لسکاله په عمر کې د سناس د امام مالک رحمت الله علیه د دیار لسکاله په عمر کې فرمایل به كنت زبر بیات راتلم فاستحي ان اساله ما ته په سوال کولو تی شرم راتو فاذا قام تبعته الى منزلتي وای کله به چې کور ته روان شم زه په سیروسته روان مې د کور پوري دا یو شوق ادارې چې استاد به کله کور ته روان شم زه په سیروسته غله بیا ورته کله استاد راولګي چې څه تاسو کې وکم دوی ته هغه تاسو کا د 900 شيوخونه یعنی د حدیث د شيوخونه د دین سبقونه ویلي 300 په تابعین او د ټولو نه زیات علم چې د حاصل کړل ان نافع دی چې د ابن عمر کم غلام د رسول الله علیه السلام د صحابي چې کم غلام فرمایل به د دین اپی په بارکه وكنت اذا سمعت حديثا عن ابن عمر لا ابالي الا اسمع من غيره فموتا کی پخپل وای چې کله زده امامي ناپیانه ما حدیث واوریدو ما بیا دې تنه کاته چې بل چانه واورم بس بیا ما ځان سنوټ کړو چې دا ټیک دی نه کال و عزت تلم د ناپې د کور په دروازه ناسم د علم د پاره ګرمه او یخنۍ تما نه دی کتلی لیکن ما داغه درس پری خو دی نه دی همیشه ما داغه درس د کړل او دا رسو کال په عمر کې مفتی کیږي دا د ولس کال په عمر کې مفتی کیږي نو چې کم سړی په خپل په کم عمر کې علم وکي هغه بل تم په کم عمر کې وی چې دا لایق جوړې دي د امام شافعي د 15 کال عمر کې اجازه ورکړه چې فتوا ورکوه او امام مالک رحمت الله علیه دومره مهنت وکړه چې د 15 کال په عمر کې د مدینه او یا علماء فتوا ورکړه او یا علماء فتوا دا ورکړه چې ته فتوی ورکو ته اجازه ده دا معمولی خبره نه ده فتوا ورکول ته فتوی ورکو ته اجازه ده او یا علماء ورته دا وي او د امام مالک رحمت الله علیه په انتقال کې د دن را نقل کیږي چې ما افتیت حتى شهد لي 70 شيخا من اهل العلم اني اهل لذلك وداغه وخت پوری ما چاتم د مسلې جواب نه دی ورکړې تر سوچ او یا علماء ما ته اجازه نه ورکړې چې امام مالک صاحب فتوا ورکوه او پنن دور کې به خلک کوئی مونږ ته د عالم څه ضرورت دی عالم د دین ټیکدار دی چې ما ته فتوا ورکوه فتوا بنه ورکې عالم ټیکدار دی چې ما ته درس د قران بنه کې امام مالک چې کم د رسول الله په حجره د پاسه ناشته هغه امام مالک په خپل باندې حضرت فرمایي او یا علماء چې کلمات وی چې فتوا ورکوا ما فتوا ورکول شروع کړو که چرته ما ته او یا دی علماء نو ویلي چې فتوا ورکو ما فتوا نه ورکول وشو هغه د دین ټیکدارانو امام مالک ټیکدارو هغه په خپل باندې د فتوی کې دومره غټ احتیاط کړل یو دا دور راغ پتا سو باندې چې پالتو خیل خلق تاسو تناسته رسول باشا چې په سکول کې ډاکټر شو ام بي بي اس شو بل سکار دینو بس ځان ته کیمرا ولګوا او علم خلکو ته خای
ګډې وډې ورته وایه که چا باندې اعتراض کا وی ولې دا ټیکهداران دي د دې دا امام مالک موږ ته دا ټیکهداري ښووله امام شافعي دا ټیکهداري ښووله امام احمد دا ټیکهداري ښووله او سوالاک صحابه کرامو دا ټیکهداري ښووله د هغې استاد محمد رسول الله دا ټیکهداري ښووله او د ټولو نه زیات رب العالمین ښووله چې هر سړی فتواباز مفسر محدث مبلغ شو د الله د قرآن مقصد څه شو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او العلماء او غیر علماء برابر نه دي مسأله فاسألوا اهل الذکر د علماء نه د مسئلې تپوس کوئ او تاسو روان یې په بوټ درته خلک ولاړ تراوی درته هر خو دوی ته نوکري میلاو نشي نو وزګاري وای راشه پنجې د علیمانو سوخه علیمانو ته ډیر خلک نه متوجه کیږي ځکه علما خو ډیر دي او ما سټپني چې ویلي نو د علیمان به ما سټپني برابرۍ ما ته وایي چې دا کار مه کوه نو زه به ځان په دې کې مشهور شم وایي که نه مشهور کیږي سړي په مسجد کې دو کړی و دو ورته دا خلک وایي دو ورته ولې وایي یو ایک وکي بیا پسې دا بل وکي جدو شي هغه خبره پالتو ده زه درته وایم که نه مشهورېږي نو لاړ شه او پالیم پسې خبرې وکړه یو ځل ابن شهاب زهري وایي چې 40 حدیثونه ورته اورولی کیږي یعنی شهاب زهري رحمت الله علیه ورته 40 حدیث اوري امام مالک ته امام مالک ورته یو ځل راته بیا وایي کله چې ورته دویم ځل ویلو امام مالک ورته استاد اوس غوږ شه په یو سای ورته شروع وکړه څنګه چې شهاب زهري رحمت الله علیه ویلي یو ټکی فرق یې پکې ونه کړ یو حرف فرق یې پکې ونه کړ ورته واورول نو امام زهري رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ته خزانه ته د علم خزانه امام مالک ته وایي خلیفه منصور چې ورته کله ویلو د خلکو دپاره یو آسان کتاب ولیکه نو امام مالک رحمت الله علیه 40 کاله موطا په موطا صرف کړه 40 کاله منصور پکې د دنیا نه لاړ او امام مالک لګیا دی حدیثو کتاب لیکي د هارون الرشید په دور کې دا کتاب ولیکو نو هغه وی چې دا موږ په کعبې د پاسه ځوړند یعنی چې خلکو ته پته ولګي چې په دې به عمل کوي د دین علاوه نو دا ورته وی چې صحابه کرام مختلف زګینو ته تل دي او په دین کې سختی نشته خلک ټیک روان دي په یو زګین کې د یو صحابي په شان عمل کیږي په بل کې د بل په شان کیږي یعنی سخت نو او دا 10 لاکھ حدیثونه دا چون کر صرف پدې کې 1720 حدیث په دې کتاب کې دی را نقل کړي امام مالک رحمت الله علیه دا به امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې عرست کتاب هذا لا 70 فقيها من فقهاء المدینه نن زمونږ دا دور څنګه راغی چې موږ د هر سړی دین او بوټ ته پاسو علم به موږ ته ښیي وای ما چې کله د خپل کتاب یو طرف ته په 40 کاله کې ولیکو او بیا دا کتاب را واغستو او یو فقهاو د مدینې ته ولیږو او یا هغه عالمان چې عام عالمان نه دي فقها دي هغوی ته ولیږو فکلهم واطانی علیه فسمیته الموتى ټولو په دې موافقت وکړو د دې وجې نه ورته ما نوم موتا کېښود موتا تواتی دا توافق ته وایي برابروالي ته په منطق کې موږ د طالبانو ته 2 خبرې کوو کلی متواتی او کلی مشکک متواتی او توافق برابروالي ته نو دې ټول په یو شان موافقت وکړي چې دا بالکل ټیک ده نو د دې توافق برابروالي د وجې نه ورته موتا نومې کېښود موتا نومې ورته کېښود هغه څه موږ ته ښیي اول به د حدیثونو غسل کاو دا د طالبانو دپاره اصول دي بیا به خوشبو لګوله بیا به نوی جامع اغوستي فرمایل به ما حدثت عن رسول الله وانا متکی قط ما چرته د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث چې بیان کړل نو ما ډډه نه دوالي دا دومره مقبول کیږي چې داسې نو انور شاه کشمیری چې دومره تیز حافظي والا او چرته کتاب ته ډډه نه دوالي امام مالک چرته وای ما ډډه نه دوالي چې ما حدیث کله بیان کړل الله دې موږ معاف کړي او احتیاط به څومره کاو لا ادري ما ته پته نشته په دې خبره کې علما وایي چې د ټولو نه زیات بهادر او دلیر انسان امام مالک دی چاته یو ځل د 250 سوالونو تپوس وکړو 2 سوالونو کې ورته لا ادري لا ادري لا ادري او په سوال لسو کې ورته جواب ور 14 کې فتوا ورکړه
سره د دې دومره علم نه چې او یا فقها په هغه راجمع کیږي او یا استادان د فتوی اجازت ورکوي هغه په مسله کې دا ویلا ادري او د نن دور سړی به پاسي تاسو ته مسلې حل کړي الله دې موږ معاف کړي امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل خېټه چې دې ډاکه کړه قانون علم نشي حاصلولی کم خوراک کوالیم بشي امام شافعی به فرمایل اذا جاءك الاثر عن مالك فشد به يديك کله چې تر امام مالک نه حدیث میلاو شي نو په دې غاخونو کې مضبوط ونی سپرین دي نو دا امام دی چې د په ماشوموالي کې کوترې پاسولي او دا غنه امام دارالحجره جوړیږي دا د مور تربیت دی نه کال دی استاد په دروازه کینی یخنه او ګرمۍ ته نه ګوري د کور چت او دروازې خرڅي د ولسو کالو په عمر کې مفتی جوړیږي اسی د غور او د فکر خبره ده ټول اخلاص دی شپږ اتیا کال په مدینه کې اوسېږي صرف یو ځل حج د پاره بار ته وته دی او خپل وصیت یې کړی کل احد یؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر د نبی علیہ السلام هر خبره والی دا غین علاوه د هر سړي خبره غستیم شي او پرې خودیم شي نو الله دې منګم د په شانتی جوړ کی په ادب کې په احتیاط کې په علم کې د دین مشر امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی چې ډیره دنیا امام ابو حنیفه منی او هغه د ټولو بیا عجیب هم دی او د هر یو داغه صفات بیان کړل ځکه دی ورست راغل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلق خپل نوم ورته نه یاد نعمان بن ثابت نوم دی او دا ثابت زوتی دی او هغه د ماح زوی دی نو نعمان زمونږ د امام ابو حنیفه خپل نوم دی ابو حنیفه ورته د دې وجه نه وایي چې د لور او دنه مسله یې رشواغي ورته وروښودله دا خلک څه واقعا پیش کوي امام ابو حنیفه باندې یو زګین کې یو سوال وشو چې سړی سلور خزي کولای شي نو خزي ولې سلور خاوندان نشي کولای نو هغه ورته چې زه به جواب درکم ډیر خپاو کور ته راغی نو کور کې لور و حنیفه نومي وی بابا جان ولې خپه وی دغه شان سوال را باندې شوی دی چې سلور خزي کولای شي نو خزه ولې خاوندان سلور نشي کولای نو لور ورته چې زه به تر مسله وخم خو ته ډیر مشهور امام نو بیا زمانون د خپل نوم سيوځي چې سمج څنګه رات راخه وي لور ورته وی چې بابا جان راشه زید تخیم نو ویدو سو بيزو شو دی را جمع او په یو لوخي کې واړول ورته وی چې ما بابا جان په دې کې داری بيزي شو د کم يم دي څنګه خبره ده دا خبره ټیک دي چې دا یو عالم کړه او یو جنې خودل لیکن دا خبره امام ابو حنیفه لور وانه ده سره دا صرف یو زو حماد نو ویل چې دای جواب دی یو خزش دا غیر رحیم دی او هغه تاسو قسمه دغه شانتي منی لویږي بچي پیدا شه سپاتې لګي څنګه په دی لوخي کې د سوبي زو شو دول د فرق نه کیږي د په یو رحیم کې به د سومنو فرق څنګه نو عقلی سوال عقلی جواب ورکړه خدا خبره غلطه ده دا چې تاسو کوم کې غلطه ده د امام ابو حنیفه صرف یو زو حماد او حنیفه چې ورته وای نو دا د دین حنیف نه وتل حنیف دا دوات ویل شي په عراقي زبان کې هر ټیم کې بل دسه دوات او قلم ورسا دویم دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دین حنیف دی په دې بیا چارته مبحث ذکر نو ابو حنیفه ورته په دې وجه باندې وای چې دا خلک ټول په یو طریقه باندې هغه کاری په دین کې وکړ په چابل چانو کړي امام اعظم ورته فقيه العراق باندې مشهور دی پیدائش د امام ابو حنیفه په اتیایمه هجری کې په کوپا کې شوی دی او وفات په 9 سال هجری کې په بغداد کې شوی نو ټول عمر او یا کال دی د امام ابو حنیفه نیکه چې وزوتای دا پارسیو د اسلام قبول کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې نو دا غلام شوی او دا آزاد کو د پلار ثابت
د امام ابو حنیفه پلار چې ثابتو هغه د علي رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات کړو. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ورته یو دوام کړی و. لو علي رضی الله تعالی عنہ ورته دوا دا وکړه چې ستا په نسل کې دی الله برکت د علم واچ. هغه برکت پکې الله چیلو. بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړل او قران ورکړل. په ډیرو احادیثو کې د امام ابو حنیفه صفان نوم راغلی ابو حنیفه، دا به لقب نعمان بن ثابت به نومي، او په هغه حدیثو باندې هیڅ قسم ضعیفواله نشته. علماء دی وجه نه پیش کوي چې احادیث مشهور نه. نور باقی د احادیث به تاسو پیش کم چې په سلور 15 احادیثو کې صفان نوم ذکر شوی بشارت. واخرین منهم لما يلحقوا بهم. ټول مفسرین وای چې د دین مراد امام اعظم ابو حنیفه دی. قران کی بشارت دی. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. قرآن کی نبی وی چې د مخکې خلقو قسم دي، در روانو خبرونو پکې الله بیان کړل دي. د امام سے بشارت الله په قرآن کې ذکر کړل دي. او په حدیث کې چې راځي لو کان الایمان عند السریا لناله رجال من فارس، بخاری کی روایت ده که ایمان سریا ستوري تلال شي نو د اهلی پاریس نه بس خلک کی چې هغه علم بعد سریا ستوري نه مخکته راوي. یعنی که علم بیخی ورک شي داسې اشخاص برا پیدا شي چې تدوین د دین به وکړي. محدثین فرمایي چې فارس النسل دا امام اعظم ابو حنیفه او صرف دا وي. نو د دین مراد امام ابو حنیفه دی. په ابتدا کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ریشمو تجارت کا غټ کاروبار د امام ابو حنیفه د عمرې چلیدل کاروبار دی. یو ورځ امام شعبی رحمت الله علیه چې دا د کوفی عظیم محدث دی غټ د په خوا باندې امام ابو حنیفه روانو، نو چې هغه کله د ذهانت ولیدو د اندازې ولیدو نو تاسو ته کوي الی من تختلفو د چا خواته تزي. امام ابو حنیفه ورته بازار ته سم پدی لار باندې. امام شعبی ورته وایي لم اعني الاختلاف الى السوق انما غنيت الاختلاف الى العلماء. په تاریخ بغداد کې راځي چې زما مطلب بازار نه دی، په علماو کې تر چا شاګرد، یعنی چې د قابلیت لیدور ته چې چا شاګرد. بیا ورته ویل انی ارا فیک یقظه وهمه فعليك بالعلم. زپتا کې بیداری او همت ګورم امام ابو حنیفه علم حاصل کړ. امام ابو حنیفه چې دی جملې زما زندگی چې ودا بدل کړه. د 22 کال په عمر کې د تجارت سره مهم علم شروع. دین مخکې علم کا دا نه چې علم نه کا. دین مخکې چې کوم علم کا د 15 کال په عمر کې په مدینه کې د صحابي سره ملاقات کړو او داسې ورمنډي والي د پلار ثابت خلک غاړي ته کول او دای ورسره میلاو مسلې ته اوریدل. تابعی دی په تمام امامانو کې صرف امام ابو حنیفه تابعی دی. امام مالک تابعی نه دی، امام شافعی تابعی نه دی، امام احمد تابعی نه دی، امام صاحب تابعی دی. او دا دومره لوی مناظر چې د دې وخت پورې د 20 کال په عمر کې داغه مناظرې کړلې چې بل چانه دي کړې. دا 13 کال په عمر کې د استاد خدمت کا. د امام چلو لکشانتا هغه دا خبره ده چې دا 13 کال په عمر کې 13 کال عمر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف د امام حماد سره صرف کړ. 13 کال عمر صرف د امام حماد رحمت الله علیه سناس دي. کوم ته چې حماد بن ابي سليمان و دا د حضرت ابراهيم نخعي شاګرد د سبق ناستم مسلسل خدمت به مرتکا. پخپل وای چې لازم حمادن 18 سنه ما 13 کال د حماد ستیر کړلی، صرف د حماد 13 کال. په دغه دوران کې به ما د ورځې تجارت هم کاو، علم ته هم کې ناستم، د شپې به خپل علم اړه واړه. د امام حماد انتقال چې کړه په 120 هجری کې وشو نو دا غ په مسند باندې کېناست، د استاد په مسند باندې بیا کېناست. امام ابو حنیفه سلور زر علماء نے علم حاصل کړ. سلور زر علماء. امام مالک دا
1000 نه زیات امام ابو حنیفه د 4,000 علماو نه علم حاصل کړل. اوس ګور په دې کې د صرف، د نحو، د منطق، د مناظرې، د کلام او د فقه مختلفو شعبو ته ټیم پټیم تو او مدرسې ما ول جوړ کړو ته پکې ناظره صرف نه خو دې مال واړه راځي. فقه ته بیا وروسته متوجه شه چې زه دا په عالمي سطح باندې خدمت وکم. عالمي سطح چې دا د فقه سره نو په هر علم ته به چې نو داسې ماهر کېده به داسې چې بل ثاني به نه و. په علم الصرف کې اولنی کتاب امام ابو حنیفه لیکل، د فقه تدوین هم امام ابو حنیفه کړل. وساسي سوچ بخپله کوي. علم الصرف علم تدوین د صحیح قول مطابق اول امام ابو حنیفه کړل. امام ابو حنیفه په خپل باندې وای ادرکت 4000 شیخ ما 4,000 شيوخنا حدیث ویل علم می تحصیل کړل، فقه می تحصیل کړل، علمونه می کړل. او 4 صحابه غلي چې راغونه بالکل ټول امت مني چې امام صاحب حدیث اوریدل. 4 پاغي کې د حضرت انس بن مالک صحابي، عبد الله بن اوفا صحابي، سهل بن سعد صحابي، ابو طفیل عامر بن واصل بن الاسقى صحابي. د دې وجه ورته تابعي وي. د 20 کال په عمر کې د دهریو سره مناظرې کړل. تاسو په خپل اس ګورئ د ملحد سبا څومره ګران. امام ابو حنیفه 20 کال په عمر کې هغه ته شکستونه ورکړل. او دا بیا مختلف مباحث د لکه واقعي مختلف را نقل دي. یو ملحد څخه خو نه د کړ مناظره، هزار مناظرې دي. د ما تاسو ته مخکې ویل چې زمونږ امام به چې کم علم تنوت نو پاغي کې به بل مثال نه و. تر دې حد چې کله په دینه و ډیر مشهور شو د مدینې نه څخه خلک راغلل. نو هغه کوت چې د امام ابو حنیفه چارته له خو لاړ شي التناست دا پاغي ټیم کې په خاورو کې ناستو. چارته د امام ابو حنیفه دای خو لرال ورته السلام علیکم. امام ابو حنیفه پوه شو دا ورته ګوري نه جواب ورکړي وعلیکم السلام یا جامع الالف اللام والتنوین. یعنی کله چې په اسم الف لام داخل شي تنوین په ناراضي او تاسو وایي چې السلام تنوین هم راوست الف لام هم په داخل کاږي چې واري دی بالکل دا ماهر الان کې کوم عمر واغه په سیسم لاندې کوله. یو پیری مجلس ته څوک راغی یو باندې چې ورته وایي السلام علیکم. امام ابو حنیفه ورته وی وعلیکم السلام. سلام ورته وی یا نعمان بن ثابت امام یا امام ابو حنیفه ابي واوین او واوینی په یو واو که په دوه واو. امام صاحب ورته وی بي واوینی په دوه واو. اصله روان شورته بارک الله فیک کما بارک فی الله ولا. امام ابو حنیفه ورته وی صدقه. امام ابو حنیفه ورته جزاک الله. اج کله لال شاګردان ورته امام صاحب دا کم ماجرا و. سړی راغی سلام وکړه، سلام نه بعد تاسو وی چې په یو واو که په دوه واو. ته ورته وی چې په دوه واو څه شي په دوه واو. او ته بیا وی چې الله دې برکات واچي څنګه چې مشرق او مغرب دې پتا کی. د دې څه مطلب دی؟ امام صاحب ورته وی تاسو تشهود په واره کې دوه روایت دي نه دی اورېدلې. په یو کې راځي چې التحیات لله والصلوات یو واو والطیبات دو واو. یعنی په دې تشهود کې دو واو دي. دا وایي چې د دو واو والا تشهود ویم کبي واوین یو واو والا غدا التحیات لله والصلوات الطیبات یو واو والا تشهود ویم ک دو واو والا. ما ورتل چې د ابن مسعود کوم روایت د دو واو والا اغوایا ذکر بر کوفی تعامل اغسته امام صاحب او په کوفه کې عبد الله بن مسعود د رسول الله غا معتبر فقيه محدث مفسر صحابي. نو دا ماته دعا وکړه چې الله دې ستا په علم کې برکات واچي، ستا په شان عالم به په مشرق او مغرب کې پیدا نشي. بارک الله فیک ما بارک فی الله ولا. لا مطلب ده لکه اتلسم سپارہ کی آیات دی اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانها کوكب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة. ستا بشان امام نه په مشرق کشته او نه په مغرب کشته.
شاګردان سر له ټک ورکړه چې کوم ځای ته زمونږ ذهن نه رسېد امام ابو حنیفه ذهن به په سیکنډونو کې هغه مسایل راغستو چې نور علماو به نه راغستو. انشاءالله په دې باندې به ته مکمل تاریخ د امام صاحب په ترتیب بیانوم. دا واقعه به هم درته بیا بیان کم. دا کومه چې د دهریه او سره مناظرې شوي دا یوه نه ده، مختلف دي. بهرحال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فقه تقدیری ایجاد کړه چې کم مسائل پر روان وخت کې د دې تدوین په امت کې صرف اول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکړو. موږ ته فخر په امام صاحب پکار دی چې موږ د هغه د قبر خاورې راغستې وې د غلام حضرت مولوي صاحب خبره او په سترګو کې ماچیلې وې. موږ د هغه د قبر خاورې په خپلو جیبونو کې اچیلې وې، خو موږ د هغه څه دومره زیاتې وکړو چې موږ د هغه د دې نعمتونو د دې شکریا ادا کولو په ځای د هغه کفریان نعمت کو لګیا یو. دی وجه نه الله زموږ نه عظیم امام اخلي او د 14مې صدۍ د وکټوریانو نه د 14مې صدۍ د روپو والا نه موږ متاثره کیږو. تقوا پکې دومره په امام صاحب کې چې 40 کاله د ماخستن په مونځ باندې د ماخستن په اودس باندې هغې ته به چې کوم اودس وکړو د سهار مونځ به پې کوو. دا مسله هم بیا حل کو. په دې خلک اعتراضات کوي. استغنا پکې دومره وا چې قضاوت قاضي القضای ته جوړاوه اگر سے پریخو د کوړی برداشت کړي. امام شافعی به فرمایل الناس عیال علی ابي حنیفه فی الفقه. تاریخ بغداد را نقل کوي چې په فقه کې ټول خلک د امام ابو حنیفه محتاج دي، اولاد دي. څنګه چې بچي بغیر د پلار نه په وجود کې ناراضي، دغه شانتي د امام ابو حنیفه د کتاب نه بغیر یو سړی فقيه مفتی نشي جوړي. امام شافعی وي نو تجارت کاو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو استاد په در باندې د یو استاد په در صرف علم نه حاصلې، 4,000 شيوخ په سیمنډ ویو علم ته حاصلې او امت تا غسانې او بیا په خپل وصیت کې مداوي چې زما خبرې ګوره د حدیثو خلاف نه دي. اذا صح الحديث فهو مذهبي. د دې مطلب دا دی چې کم صحیح حدیث یا زما مذهب دی. دا موای چې زبر ځان خبرې کوم ځکه هغه دور کې هم بعضی خلکو پروپاګاندا کوله او چې دا ځکه خبر رالم دا بر صحیح حدیث نو منګه داغه مقلدین ټول ته احترام ساتو. الله جل جلاله دی فرض د قیامت موږ داغه په صحبت کې او په گاون کې راولي. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.